السلام علیکم ګرانو قدرمنو اوریدونکو رنگین ماښام په خپرونه کې نن مونږ سپاره ضلع کرم سپاره سیمې کې موجود یو او عبید شدمان او ایاز عاطف ته راغلي یو دوستو مو خپل پروګرام آغاز مخکې بیا یو زه د پروګرام آغاز کوم د یو دوه بیتو شعر نه او تا سره ګلاب ښه دی عاطف صاحب تا سره ګلاب ښه دی ما سره رباب ښه دی او وروسته چې پرې جنګ کوو مخکې ترې حساب ښه دی او ځمکې چې سیزل کوي عاطف صاحب ځمکې چې سیزل کوي او ځمکې چې سیزل کوي تا نه خو دریاب ښه دی راځئ عاطف او نشه هغه ته شدمان ته مو مکاور کوو چې دوه خپل کلام سره شریک بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه دی الله څخه بخښونکی مهربان ده ټول نه مخکې زه د الهو صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې دا دویم پیرې موږ ته راځي او موږ ته کوم د کاورج راکوي او د مو شعرونه او د مو غزلې هغه رسوي خلکو ته هغه نه بعد د خالد بھائی ډېره شکریا ادا کوم چې د مو ته پروګرام ډېر صفات کړو او دوبۍ کې او دوباره خواهش کړه ده چې دوباره پروګرام کوو سره نو زه یا مو ملګري مدونه تکړه خلک نه یو خدا چې کومه دونه زیر خپل ده او د خپل خلک دي او شعر خو خی شعر سره مینه ده نو کلمې دي کبیر خلک نه یو تا دي خالد کوم ده خپل د جړه اخلاص ته او د خبر نظیر ده دنه بعد یا هم ملګرو ته هو بار الهو صاحب ته مو سره د پروګرام کوالی خواهش اظهار کوي او د مو مطالبه ونه کوي یا ډېر شکریا ادا کوم نورا غزل نه مخکې یو څو شعرونه یې څه خواږه د شاتو نه شیرینه ته خبر یې خواږه د شاتو نه شیرینه ته خبر یې د ستا وینه خوږه ده لکه بینه ته خبر یې خواږه د شاتو نه شیرینه ته خبر یې د ستا وینه خوږه ده لکه بینه ته خبر یې چې د ستا جغرافیایي او کلتوري ارزښت سوا ده د ستا جغرافیایي او کلتوري ارزښت سوا ده دا ټوله دنیا تا باندې رنګینه ته خبر یې غزل دی څه خالي دا ټول کورونه دي ملنګ لیونیه خالي دا ټول کورونه دي ملنګ لیونیه دی خلکو کډي دي لجنګ لیونیه خالی دا ټول کورونه دي ملنګ لیونیه او دی خلکو کډي دي لجنګ لیونیه او ایڅ بیوسه یما خپلو مایوسیو کې راګیر یم بیوسه یما خپلو مایوسیو کې راګیر یم ای لږه حوصله خو راکه بنګ لیونیه بیوسه یما خپلو مایوسیو کې راګیر یم ای لږه حوصله خو راکه بنګ لیونیه چې ستا مینه مې په زړه باندې څه داسې راخوره ده ستا مینه مې په زړه باندې څه داسې راخوره ده غنم دې په ما ګران کړه غنم رنګه لیونیه ستا مینه مې په زړه باندې څه داسې راخوره ده غنم دې په ما ګران کړه غنم رنګه لیونیه په کرخو په لکیرو چې دا شل ځایه تقسیم دی په کرخو په لکیرو چې دا شل ځایه تقسیم دی راټول به دغه یو وجود شي څنګه لیونیه په کرخو په لکیرو چې دا شل ځایه تقسیم دی راټول به دغه یو وجود شي څنګه لیونیه چې دا ستړی شادمن هم د خپلې سیوري ته وده که دا ستړی شادمن هم د خپلې سیوري ته وده که چنار کمته لوړه دنګه لیونیه چنار کمته لوړه دنګه لیونیه مهرباني دل بیا ډېره مننه کوو ایو ناکل دا چې څوک په خپله ښکلي نه هغه ته ټوله دنیا ښکلي لاګي نه دو په خپله ښکلي دي نه زه به سټارټ واخلم دا دوه شعرونه زه به مخکې وایم ډېر منې هغه غنې څه ګران دي دا دوه شعرونه زه هر ځای کې څه مشاعره وي دا ورکې وایم که نه څه نه انکار او نه اقرار کوي ملګرو نه انکار او نه اقرار کوي ملګرو دا سړی څه عجیب کار کوي ملګرو زه دا شعر چې دغه شعر پاره یم که نه
دې سړي ته خامخا څه لار پکار ده دې سړي ته خامخا څه لار پکار ده چې د چرسو کاروبار کوي ملګرو راځم غزل ته د جنت په شان منظره بختوره د جنت په شان منظره بختوره ای د کور مې مازدیګره بختوره مننه د جنت په شان منظره بختوره ای د کور مې مازدیګره بختوره پسرلی دی مازدیګر دی د یار خوا کې محفوظه پسرلی دی مازدیګر دی د یار خوا کې بختوره 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 مننه پسرلی دی مازدیګر دی د یار خوا کې بختوره 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 خالد صاحب د مورکۍ په شان هستی راته راښایي د مورکۍ په شان هستی راته راښایي زما سترګو کې نظره بختوره د مورکۍ په شان هستی راته راښایي زما سترګو کې نظره بختوره هر پښتون ته لکه ځان داسې راګرانې شهیدمن صاحب هر پښتون ته لکه ځان داسې راګرانې پېښوره پېښوره بختوره مننه هر پښتون ته لکه ځان داسې راګرانې پېښوره پېښوره بختوره بختور صاحب نخترونه چینارونه واورې واورې نخترونه چینارونه واورې واورې بلها ښکلی سپین غره بختوره نخترونه چینارونه واورې واورې بلها ښکلی سپین غره بختوره یقین وکړه که لحظه نه هېرېږي یقین وکړه که لحظه نه هېرېږي د عاطف د زړګي سره بختوره مننه مهرباني علاودین صاحب او زموږ ګران ملګری خالد صاحب ډېره مننه کوم چې موږ ته یو وخت راکړو او موږ یې په خپل درانه چوپړ کې میلمانه کړو بلکې الان کې دو د مو میلمانه دي خو بیا هم موږ د دې پروګرام په حیثیت سره د دو میلمانه یو او داسې د مو محترم استادان ناست دي ملګري ګران ملګري ناست دي د هغو په مخکې به زه څه یم خو بیا هم د دو په غوښتنې سره به زه خپل یو غزل الان کې دوی چې کوم غزلو ټول کې هغه کې ښه رنګونه خو د ما په غزلو کې چې کوم د روماني رنګ زیات وي ډېر شعر دا اس لګیایم رنگ رنگ طریقې کوم لګیایم رنگ رنگ طریقې کوم ستا هېرېدو له وظیفې کوم مننه وای خدای خبر ستا به خیال خاطر کې یمه خدای خبر ستا به خیال خاطر کې یمه زه دې تصویر ته شوګیرې کوم مننه خدای خبر ستا به خیال خاطر کې یمه زه دې تصویر ته شوګیرې کوم او ته لکه سروه ورځ په ورځ لویېږه ته لکه سروه ورځ په ورځ لویېږه زه وچ لرګی شومه لمبې کومه مننه په خیال کې لاړ شم ستا کوڅه کې ګرځم په خیال کې لاړ شم ستا کوڅه کې ګرځم پردي کورونو ته نارې کومه مننه پتا مې اوس هم تکلیف نشي پیرزو پتا مې اوس هم تکلیف نشي پیرزو ځان ته لګیا یم خیرې کومه مننه پتا مې اوس هم تکلیف نشي پیرزو ځان ته لګیا یم خیرې کومه په ورخ تیر شوي اوبه نه راګرځي شادمان صاحب په ورخ تیر شوي اوبه نه راګرځي بیا هم ناکامې تجربې کومه مننه په ورخ تیر شوي اوبه نه راګرځي بیا هم ناکامې تجربې کومه ای بختوره چې قسمت کې نشته ای بختوره چې قسمت کې نشته ابس د چا سره جرګې کومه حاجي ګران قدرمنو اورېدونکو رنګین ماښام خپرونه موږ دې ځای کې اختتام ته رسوو او د عابد صاحب ایاز او د بختور صاحب مو مننه کوو چې دوی موږ ته مکالمې وسلام